بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. سورة العنکبوت کی اللہ تعالی دو دعوی ذکر کولی. اول دعوی ایمان والو تدا خبر وا زما د طرف نه په تاسو باندې امتحانات راځي. څه امتحانونه هغه به ستاسو په شرعي حکمونو سره اخیسته کیږي او څه امتحانونه به په تکوینی کارونو سره، په بیمارینو سره، په مصیبتونو سره دا به ستاسو اخیسته کیږي. دویمه دعوه دا وه چې کوم مشرکین دي، کافر دي، الله تعالی فرمای هغه دې د دې خبرې سوچ او ګمان نه کوي چې دی به زما د گرفت نه بچ شي. نه څه وخته پورې مهلت دی او بیا الله تعالی فرمای دا به زما په گرفت کې راځي. او څلور امتحانونه ذکر کېدل. امتحان د نفس د طرف نه چې په تابعدارۍ د الله تعالی کې به ته رکاوټ جوړیږي، وسوسې به درته اچي. امتحان د مور او پلار د طرف نه. کله کله مور او پلار هم په ناحقه و یره زمونږ زوړ دین دی په هغې باندې ښیو. کله کله مشرانو ته مو ویې چې دا مونځ ما ته واوروه، نو په مانځه کې غلطۍ نو هغه وایي یاره بچیه زمونږ دا زوړ مونځ دا اوس پکې نوې نوې خبرې دا پکې اوس راووتې، دا غنې او دا مدونه او دا قلقلې دا پکې پخوا نه وې، دا اوس چې دی نو ملانو پکې راویست. نو دغه خبره نه ده، خو مطلب دا دی چې د مخکې نه پکې دي دا شی نه، خو د ناپوهۍ او د جهالت د وجې نه ستا غوږ ته دا نه دي رسېدلي. نو مور او پلار به دې کله په حق مسله کې خلاف کوي. الله تعالی فرمایي د هغو څه به ښېګړه کې لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. د الله په نافرمانۍ کې د مخلوق خبره به نه مني، بلکې د الله تعالی خبره به مني چې نافرمانی د الله تعالی ونه شي. او په دې کې یوازې مور او پلار نه دي شامل، بلکې چې څومره خپل خپلوان دي او د ګناه په کار کې هغه ستا د پاره دعوت کوونکي جوړیږي، یا د یو ښېګړې خبره ده او په هغې کې تا ته هغې رکاوټ جوړیږي. الله تعالی فرمایي ښېګړه ورسه کوه، رشتهداري ورسه مه کټ کوه، خو البته په ګناه کې به د هغو نه منې. درېیمه خبره عام خلک بم کله کله تاسو ته تکلیفونه درکوي. او څلورم باطل پرسته مولان هغوی به کله کله تا د دغه خپل حق دعوت نه اړی او قرآن او سنت نه به دې اړی. الله تعالی فرمایي د هغو به نه منې. اوس دا امتحان به څنګه یو څومره وخت به واقعه د حضرت نوح ذکر کوي په وخت د امتحان باندې چې یو 9.5 کاله هغه دعوت ورکو او د هغه عمر تقریبا ځینې علما فرمایي چې 1000 کاله او ځینې فرمایي چې نه 1060 کاله. والله اعلم څه عمر یې چې دی نو هغه د نبوت نه مخکې تیر شوی و. اکثر علما ذکر کوي 40 کاله. او بیا چې کله نبوت میلاو شو نو د هغې نه وروستو 9.5 کاله هغه په دعوت کې تیر شو، او 60 کاله وروستو بیا چې دی نو تیر شو د دې طوفان نوح نه وروستو کله چې د هغه قوم تباه شو. نو که دومره عمر دی نو ټول عمر خبره ده، هغه زړه خبره ده چې دا د دیزي او د ترنامه نه ده، دا د دیزي او تر د قبر ده. ولقد ارسلنا نوحا او خامخا په تاقی سره لېږلی و موږ نوح علیه السلام الى قومه قوم خپل ته فلبث فیهم نو وخت تیر کو هغه په دې کې 1000 سنة 1000 کاله الا 50 عاما مگر 50 کاله نه. 9.5 کاله چې کوم د دعوت عمر دی هغې طرف ته اشاره ده. 1000 سنة او سنه په عربی کې هغه کال ته ویل کېږي چې په هغې کې تکلیف او مشقت سیوای. نو اشاره شوله پکې دې خبرې ته چې څومره د دعوت د زمانې داغه عمر او هغې کې داغه عمر سخت تیر شوی په تکلیفونو کې.
په مسخرو او په ټوکو چې خلکو به پسې کولې په هغې کې دا تېر شوی دی او عام په عربۍ کې داسې کال ته وایي چې په هغې کې تکلیف نه وي د راحت او د سکوني دې کې اشاره شوله هغه نورو کلونو ته چې د نوح علیه السلام په قوم باندې د عذاب د راتلو نه وروستو حضرت نوح په خپل قوم کې تېر کړی دا الف سنتین په دې کې چې دی نو اشاره شوله د حضرت نوح عمر ته چې که هغه ډېر هم سیوا شي نو هغه د دغه زر کاله نه د پاسه دی 1.5 زر کاله تقریبا د هغې نه په اخوا نه دی او دا په عمرونو کې د ټولو نه اطول الناس عمرا د عمر په لحاظ سره د ټولو نه زیات عمر د دو وایي کله چې دته مرګ رالی نو د نه دا تپوس وکړی شو یا اطول الناس عمرا کیف وجدت الدنیا په خلکو کې د ټولو نه زیات عمر والا د دنیا په باره کې راته وویه څنګه درته محسوسه شوه دومره ډېر وخت دې تېر کړو وایي ده وفرمایل چې وجدتها كدار دخلت من باب وخرجت من باب آخر ما په شانته د یو کور ولیدله چې په یو دروازې سړی ورننوځي او په بله دروازه ترې وځي دغه چې دی نو عمر نو انتهایی مطلب دا دی چې مختصر عمر سړی خپل سابقه زندګۍ ته سوچ وکړي بالکل یقین نه راځي چې دومره زمانه به تېره شوي اصل د انسان ژوند چې دی نو هغه دا موجوده دی چې کوم د انسان په اختیار کې دی زموږ استاد محترم حضرت مولانا عبدالله صاحب هغه به فرمایل زموږ د کتابونو وړو کتابونو استاد خو ډېرې د کار خبرې به هغو فرمایلې یو ځلې دا خبره موږ ته وکړه چې طالبانو تاسو د خپل عمر موجوده حالت ته ګورئ دې ته مه ګوره یاره سبا به زه دا کوم او سبا به دا کوم نه اوس ته په وران کار کې پرېږده دې ته مه ګوره سبا به ته چې دی نو توبه وباسم تا سبا خو څه ستا په اختیار کې نه دی نو موجوده حالت دا زمونږ په اختیار کې د دې نه زمونږ ژوند صحیح کېږي او برابري باقي تیره زندګي هغه اسم تیره شوې ده آذان المرء حين الطفل يأتي وتأخير الصلاة إلى الممات دليل على أن محياه تسير كما بين الأذان والصلاة چې کله یو ماشوم دنیا ته راشي او د هغه په غوږ کې اذان کی او بیا د هغه د دې اذان نه وروسته اذان وشو او مونځ نشته دی کم دی مونځ هغه جنازه چې کله ودرېږي دغه مونځ اذان یې وشو او جنازه چې کله کېږي نو دغه یې مونځ دی وایي دې کې اشاره ده دې خبرې طرف ته چې د انسان د عمر دا داسې تېرېږي چې لکه اوس دې قاري صاحب اذان وکړو او لږ وخت پس به چې دی نو مونږ مونځ بس دغه چې دی نو فاصله ده د عمر انسان ته بالکل چې دی نو معلومات نه کېږي خو بس موږ په ذهن کې دا احساس پیدا کړو چې یاره دا عمر زموږ نه روان دی نو څه به پکې وکړو که دا احساس زموږ سره ختم شو راپاسېدو څه ټیم وده شو څه ټیم څه م وکړل څه رانه پاتې شو څه م وکړل دې ته م سوچ نه و نو بیا زموږ عمر هغه په خساره کې دی ان الانسان لفی خسر بهرحال د حضرت نوح امتحان انتهایی وګدو په آخره کې الله تعالی فرمایي فاخذهم الطوفان پس ونیول دی لره طوفان وهم ظالمون په داسې حال کې چې دوی ظلم کوونکي شرک کوونکي او څومره کسانو مسلمانان شوي تقریبا 83 یا 84 د حضرت نوح دا ټول عمر چې دغه کسانو په دې مقدار باندې تقسیم کی تقریبا د هر یو سړي په ایمان قبلولو باندې حضرت نوح 12 کاله مهنت کړي یو کس باندې 12 کاله مهنت کړي نو هغه مسلمان شوی داسې په بل کس باندې مو خو چې ودرې پیرې چاته ویو یاره مونځ کوه او دا کار کوه او هغه ونه مني موږ زمړ خدای دې غرق کړي دا خیرین پسې وکړو خدا د انبیاء صبر چې انتهایی د عزم والا خاوندانان دومره صبر داغونه چې دین وشو وهم ظالمون فانجیناه واصحاب السفینه او چې کله انتهایی داغه قوم دې حتی ورسېدو چې ایمان نه راوړو نوح علیه السلام هغه ته اعلان وکړ او څونه سخت خبرې وته کړې واتلو علیهم نبأ نوح اذ قال لقومه يا قوم ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فاجمعوا امركم وشركاءكم
ای زما قومه که دا زما خبرې په تاسو باندې بدې لګي نو زه په الله تعالی باندې ځان سپارم تاسو او تاسو چې څومره معبودان دي شریکان هم جوړ کړي دي د الله تعالی سره هغه ټول راجمع کوي زما په خلاف سازشونه وکړي چې څه کولی شئ هغه تاسو وکړئ او بیا ما داسې خبره نه چې پټ 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 سازش کوئ زما په مخ کې زما په خلاف باندې سازش وکړئ او زما د هلاکولو او زما د قتلولو تاسو منصوبې جوړې کړئ خو چې کله حضرت نوح انتهایی سخت تنگ شو والله تعالی ورته په آخره کې وفرمایل اے نوح انه لن یؤمن من قومک الا من قد آمن دا څومره کسانو چې ایمان راوړی دی بس هم دغه دي نور نه مسلمانی دغه اسی سره پاسه دغه کسان دي نور مسلمانیږي نه او بیا حضرت نوح انتهایی د درد نه ډک د الله دربار ته راغلی او بیا یې هغه خپله کارګزاري ټوله ذکر کړې سورت نوح چې سړی وایي نو هغه د برداشت نه بار دی خو چې کاش سړی په مقصد باندې پوهېږي چې هغه الله تعالی ته کوم فریاد کړی دی او په آخره کې بیا څومره سختې خیري کړي دي رب لا تذر على الارض من الكافرین دیار یا الله په مخ د ځمکه یو هم پرې نه دی انک ان تذرهم یضلوا عبادک که پرېږدي نو نتیجه به دا چې ستا نور بندګان به ګمراه کوي ولا یلدو الا فاجرا کفارا او چې پیدا کیږي نو سرکشه به کافر به نو الله تعالی او فرمایل فانجیناه پس بچ کو منګه دلرا واصحاب السفینه او کشتی والو لرا وجعلناها او غرزول منګه دا کشتی آیه نخا د عبرت للعالمین د پاره د مخلوقاتو دغه د کشتی چې کومه واقعه وه نو دا په آخره کې شپږ میاشتې پس دغه کشتی په جودي غر باندې واستوت علی الجودي په جودي غر باندې دغه کشتی ودرېدله او بیا چې دی نو دغه طوفان کېناستو تفصیلي واقع انشاءالله سورت هود کې به راشي روژې درس او د دې امت چې کوم علما دي د هغې کشتۍ تصویران هم باقاعده هغو اخیستي دي او هغه تصویران شته په کتابونو کې والله اعلم خبره صحیح ده که غلطه ده دغه تصویران آیا رښتیا هغه دي او که نه دغه څه جعلي دي خو به هر حال کتاب زما څه شته دی المارۍ کې پروت دی قصص القرآن کې حفظ الرحمن سی هاروي صاحب هغه کشتۍ چې کوم دغه دی تصویر دی هغه هلته ښودلی دی نو مطلب دا شو چې دغه کشتۍ موږ د خلکو دپاره عبرت چې د دې نه عبرت واخلو وجعلناها او وګرځوله منګه دا کشتۍ یوه معنا شوله دویمه معنا وجعلناها او وګرځوله منګه دا واقعه د دې کشتۍ آیتا نښه د عبرت للعالمین د پاره د مخلوقاتو و ابراهیم اذ قال لقومه اعبدوا الله دا بله خبره امتحانونه به راځي خو څنګه به راځي نو الله تعالی فرمایي حضرت ابراهیم واقعه ذهن کې یاد ساته چې د هغه امتحان په اور سره شوی نو که د اور په شان ته سخت امتحاني نو هغې ته به هم چې دی نو زړه کلک کړي زړه به ورته سندان کړي دا راځي پکې و ابراهیم او یاد کا حضرت ابراهیم علیه السلام اذ قال کله چې وفرمایل هغه لقومه خپل قوم ته اعبدوا الله خالص بندګي وکړئ تاسو د الله تعالی واتقوه او ویرېږئ د هغه نه ذلکم دا کار ستاسو خیر لکم ډېر غوره دی ستاسو دپاره ان کنتم تعلمون که چېرته تاسو پوهیږئ نو ابراهیم علیه السلام په دغه مسله باندې خپل قوم ته چې دی نو واعظ او نصیحت وکړو باقي د هغه خلاف چې څومره سازشونه شوي هغه په دې صورت کې الله تعالی نه ذکر کوي مقصدي خبر هم دغه وه چې امتحان راځي نو هغه دومره سخت هم کیدی شي لکه څنګه د حضرت ابراهیم علیه السلام